اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. وست سورہ بقرہ آیت نمبر 196 بوایو انشاءاللہ الرحمن. وَأَتِمُّ او پورا کئی الحج حج والعمرة او عمرہ للہ دا اللہ دا پارا، مطلب خالص دا اللہ دا پارا، دا اللہ رب العالمین دا رضا دا پارا. خاص پدې کې د حج ذکر راغی کنه. د دې نه مخکې د څه حکم شوی و؟ د جهاد حکم شوی و او ورپسې دا د حج ذکر راغی. نو حج چې دی دا هم یو قسم لا جهاد دی. ٹھیک شو. هغه څنګه جهاد دی؟ هغه داسې چې ګوره یو پیر حضرت عائشہ رضی الله هغه وفرمایله کنه چې نبی علیه السلام ته چې ای د الله رسول لکه سړي چې دی جهاد کوي او ښځې ولې جهاد لنځي؟ نو نبی علیه السلام ته وفرمایله چې د ښځو دپاره جهاد چې دی نه هغه حج دی. او ګوره د حج احکام چې دی هغه هم مشکل دي که نه. او ګوره حج کې هم لکه انسان چې دی هغه مالی او بدني دواړه تکلیف، او په جهاد کې هم لکه مالی او بدني دا دواړه لکه دا دواړه دغه استعمالیږي، دواړه تکلیفونه که نه. نو الله رب العالمین وس لکه دلته کې ردې دا ټول احکام بیانوي که نه. خو مخکې لکه ردې نه مخکې لکه دا خبره ذهن کې کېښودل پکار ده چې حج او عمره به کې خو خالص د الله رب العالمین د رضا دپاره، دې دپاره نه چې لکه ریاکاري به پای کېږي نه، او حرام مال سره به هم حج او عمره نه کوئ. حج او عمره چې دا هغه د حرام مال سره وشي نو هغه الله رب العالمین نه قبلی. حج او عمره دا به د حلال مال سره کوئ، او داسې به هم نه کوئ چې لکه شاته مطلب کور والے ته تکلیف جوړ شي، بچو ته تکلیف جوړ شي که نه، یا د حج نه چې واپس راشي لکه بیا ته مشکلات دي، نو داسې هم نه ده جایز. ټیک شو. لکه چې وروسته مخکې بیا څه تکلیف نه وي. ښه. فإن پس اگر احسرتم تاسو منی کړی شوي، فما پس هغه استیسره نو چې څه میسر یي یا څه اساني من الهدیې د قربانۍ نه. ښه. بس په دې کې دا دی چې لکه څوک دشمني که نه فرض کا هغه تاسو منی کی. ټیک شو. تاسو بند کړي، تاسو منی کی، او نو تاسو به بیا څه کوئ لکه څه چې میسري که نه قربانۍ په دغه کې څه میسري، نو هغه به لکه هم په هغه ځای کې به بیا په کوم ځای کې چې تاسو منې کړی شوي هم هغه ځای کې بیا تاسو قرباني کوئ. او چې څه میسري څه تاسو سره یي که نه، لکه اوس بیزه شوله یا اوښ شولو غوا شوله، چې څه قسم هم تاسو سره څه دغه یي که نه، نو هغې سره به بیا تاسو هغه قرباني به کوئ. هم مخکې خو دا وکنه لکه پیدل سفر به وي که نه، نو څوک به بیمار شوله، ټیک شو، نو هغه به بیا مخکې نه شو تللی که نه، نو د هغه به لکه هم هلته کې به بیا دغه کوله قرباني چې د هم په هغې ځای کې به یې کوله. یا مطلب د چا به فوتګي وشوله، څوک قریبي څه به یې دغه شولو که نه، څه مشکل به راغی، څه دشمن به لکه منې کړلو که نه، مخکې به بیا هغه نه شو تللی، قید به یې کو یا څه نو مطلب هغه به لکه هم هغې ځای کې به بیا قرباني به بیا کوئ که نه. ښه. بس خو خیر داسې دغه خو نشته دی، خو لکه دا ده چې لکه د چا څوک قریبي څه دغه وشي که نه، او هغه بیا حج نه منې کړی شي، نو هغه خپله قرباني چې ده نو هغه به بیا لکه په هغه ځای کې به کوي. ښه. ولا تحلقوا او مخروي یا مکټا کوي که نه، داسې سر چې بیخي ګنجاږي که نه، رؤوسکم خپل سرونه، حتی د هغې پورې یبلغه چې ورسیږي الهدیو قربانۍ څاروی که نه، محله هغه قربانګاه ته، هغې ځګي ته. ښه. ګوره دا کله چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغوی هغه صلح حدیبیه مقام ته ورسېدله که نه چې عمرې ته تلله، نو هلته خو د مکې مشرکان چې نو هغوی خو اجازت ورنه کو چې تاسو به نه راځئ، نو لکه بل کال به بیا راځئ. نو دوی بیا څه چل وکړلو که نه، دوی لکه هغوی د څاروي اجازت هم نه ورکو چې تاسو به څاروي دغه کوئ. نو دوی بیا داسې چل وکړلو چې هم په هغې ځګې کې صلح حدیبیه په مقام کې که نه هغه هم هغلته کې دوی هغه خپل څاروي چې دي نو هغه قربان کړله او خپل سرونه منډوا وکړه
او بیا چې دی نو بیا واپس لاړله. ټیک شو. او لکه حج کې که نه لکه هغې پورې به مطلب ویښته به نه منډواوهي که نه ویښته به نه ګنجا کوي که هغه بیخي مونږ ورته وایي چې کټاک که نه نو کټاکۍ به بیخي نه تر څو چې لکه هغه قربانی جانور چې دی تر څو قربان شوی نه وي که نه یا لکه څوک که نه چې لکه اجازت نه ورکوي او قربانی هغه جانور هغه قربانی والا ځګي ته ولیږي که نه او هلته کې هغه لکه قربان کي نه د هغې نه پس به بیا تاسو لکه خپل سر چې دی نو هغه به منډ واوهئ. او خدای باره کې یو دغه هم دی چې یو کس نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه تپوس وکړو که نه چې لکه سر منډوا وهل لکه دا څنګه دي که نه نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل چې لکه دا ډېر زیات بهتر دي د انسان لکه پاک کې دا ډېر بهتر دی که نه نو بیا ورته وفرمایل که نه چې هغه بیا ووایي چې لکه سر دغه کول دي او چې لکه که نه کوډا کول غواړي او که نه نو رسول الله صلی الله لکه درې پیرې ته هغه تپوس وکړو که نه او درې پیرې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وایي چې سر ګنجا کول چې دی بیخي کوډا کول چې دی نو دا ډېر زیات بهتر دی د انسان په حق کې. نو چې بیا کله څلورم پیره ته تپوس وکړو نو هغه وایي چې لکه گنجا کولی شي خو لکه بیخي چې لکه ویښته دغه کې که نه سر کوډا کې نو هغه لکه ډېر زیات بهتره دی ډېر غوره دی که نه. ها فمن کانا پس څوک چې وي فمن پس څوک کانا چې وي منکم په تاسو کې مریضن مریض لکه څوک چې تاسو کې مریض وي او یا به یا په هغه باندې او یا به په هغه باندې اذن څه تکلیفي که نه لکه څوک بیماری یا ورته څه تکلیفي من رأسه په سر کې که نه د سر د وجې نه هغه ته څه تکلیفي. دا آیت چې دی که نه دا یو صحابي و هغه و کعب بن عجره که نه کعب بن عجره رضی الله که نه هغه په سر کې ډېر زیات ویښته شوي او هغې وخت خلک چې وي نو د هغوی خو به غټ غټ ویښته به وو نو او غټې غټې سفرې به وې که نه لارې کې لکه د صفایي داسې څه دغه به نه و که نه او بل دا چې انسان چې احرام وتړي که نه نو هغه خو بیا لکه هغه سر منګزول او وغیره دا خو نشي کولی نو هغه سر کې ډېرې زیاتې سپږې شوې وې نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل که نه چې تا ته تکلیف شته نو هغه ورته چې ما ته خو ته ډېر تکلیف دی نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته مطلب اجازه ته ورته وکړو چې وی فرمایل ورته چې ته خپل سر چې دی نو هغه منډوا وهلی شي. ټیک شو. سر چې دی نو هغه لکه دغه کولی شي خارولی شي که نه نو پس د هغې دپاره بیا لکه دا دغه دی که نه ففدیتون نو پس فدیه ده د هغې دپاره لکه مونږ چې پښتو کې مونږ داسې وایو که نه اردو کې ورته هم وایي دم ورته وایي که نه چې مونږ وایي چې لکه دم پې واوړېدو که نه لکه